وی فحمی الوحی بیا گرم شو وحی وتتابع پرلا پسی شروع شو. نو د تطبیقو کې ابن شهاب زهري چې په خپل د حدیث نه معلومیږي چې ایها المدثر بعد فترة الوحی دی، او په خپل د حدیث نه معلوم شو فیض الملک الذي جاءني بحراء، هغه ملائکه چې مخکې راغلی و په حرا کې، معلومه دا شو چې یو ځل مخکې راغلی و د ادغام جلات للی. نو شوافی چې وایي چې یا فاتحه دا کمزور قول او چې چا ویلی یا ایها المدثر نو دا اول اضافی دی نه حقیقی، اول بعد فترة الوحی دا. او دین دا احناف یو ریم معلومیگی. شوافی و احناف یو مسئله کی خلاف دی، احدا چې دا بسم الله جز د صورت دی کنه دی، نو چې اول نه په اقرا بسم ربک الذی کی بسم الله راغلی دا، نه په یا ایها المدثر کی راغلی. فاتحه کی به مرسل روایت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نو چې کوم دواړه صورتونه اولی حقیقتا هغه کې بسم الله نشته، نو بسم الله ته جز د صورت ویل دا صحیح قول نه دلیل نه لري. که بسم الله جز د هر صورت وی نو پکار دا چې شروع بسم الله نشوي. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی. آداب د قرآن استادی خو جز د صورت نه دی. او بسم الله کې الله راشد درې قول دی. امام مالک سے بھی نه جز د صورت وی نه جز د قرآن وی، بغیر د صورت نه منله. احناف جز د قرآن وی خو جز د هر صورت نه وی. شوافیو کې مشهور قول دار چې جز د فاتحه دی او جز د هر صورت هم دی، او یو قول دار چې د فاتحه دی او د نور نه دی. نو هغه چې هر صورت شروع کوي په مانځ کې کتا سو شمغافیو پسې منځ کو، نو هغه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، او بیا چې ولد والین وي نو به بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. په جده کې بعد شوافی امامان شته او په اماراتو کې شته، او مصر کې شام کې. نو بسم الله دا چې څوک جزء وي نو دوی جهر کوي، او چې څوک جز د صورت نه وي نو هغه جهر نه کوي. نو دریو مذهبونو کې جهر نشته، امام ابو حنیفه، امام مالک او امام احمد ابن حنبل، او د شوافی په مذهب کې غیر مقلدین هم په فاضل ته جهر کاو، خو چې عرب راغلل هغه جهر نه کوي نو دوی ورته هغه پرېښود. دوی خو د هوا په طرف الوزي کنه مجتهدین کنه ما په خپل کور غیر مقلد په خوانو افغانستان د مسائل مخکې چې عرب اړو دلته ندی وی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. ځکه حافظ ابن حجر شافعی دی، نو دوی اکثر ادله په قرات خلف الامام کې امین بالجهر کې بسم الله کې د حافظ ابن حجر نه راغلي د فتح الباری نه مسائل چې کوم مشهور مسائل د شوافیو دي هغه غیر مقلدین هم دي. نو دلته اوس بسم الله پرې خدا اوس نه وای لکه چې عرب نه وای، نو چلون ولون فيه حکمت نه کار دی، خيار دی کار زمون په شان خو نه دي چې احنفي لمنم نیول بل غرسته لکه چې راغلی و په حرا کې دلته راغله، نو معلومه دا شه چې مخکې راغلی وه. اوس یو سندي اصطلاحي خبره ده اخري، متابعه ما طویل متابعات وقسم. متابعه موافقت د راوي د بل راوي سره په لفظ د حدیث شریف کې. نو متابعات دوه قسمه ده، یو ته متابعات تامه وایي، بل ته متابعه قاصره. تامه دې ته وایي چې موافقت د راوي دی او بل راوي سره چې مظنون التفرد وي په دغه لفظ کې. یو لفظ دی چې جوړ دی راوي فقط ذکر کړی دی، نو چې هغه سره موافق پیدا شي نو دې ته متابعه تامه وایي. او اکثر د حاشیو کې وایي چې د اول له سند نه مظنون التفرد راوي، او که دا هغه په شیخ کې یا په شیخ و شیخ کې موافقت راشي نو دې ته متابعه قاصره وایي. نو دلته ګوره ماته تابعه عبدالله بن یوسف، دا هو ضمیر چا ته راځي؟
دا به د قرینې د مقام نه معلومې او د سیاق او د سباق د حدیث تابعه ضمیر راجع د لومبي راوي ته یحیی ابن بکیر ته یحیی ابن بکیر سره موافقت کړی دی عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دا ټول شاګردان د لیث کاکا دي نو عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دا موافقت کوي دا په لفظ د حدیث کې د یحیی ابن بکیر سره دا د اول د سند نه متابعه شو نو متابعه تامه شو په عام اصطلاح کې یا د مظنون و تفرد راوي سره وتابعه هلال مرداد عن الزهري دا دویم تابعه ضمیر چاته راځي چې عن الزهري وي نو معلومه ده چې د زهري شاګرد ته راځي ځکه دی هلال ابن رداد موافقت کو دا بل راوي سره په زهري کې د زهري شاګرد په اړوندي سند کې څوک ته او خیل کاکا نو تابعه ضمیر راځي شو خیل ته نو هلال ابن رداد موافقت کې د خیل سره په روایت د دې لفظ د حدیث کې د ابن شهاب زهري نه ان ابن شهاب سره مونږ ته معلومه شو چې دا موافقت چا سره یادي دا خیل کاکا سره ځکه او خیل هم د ابن شهاب زهري دی او وقال یونس و معمر بوادره ای دا زهري نور شاګردان دي یونس او معمر دی بوادره ویل دا یرجو فؤاده کی اصلی کلام دی فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجو فؤاده دا دې دویمې صفحې په دویمه کرښه کې صفتین په دویمه کرښه کې لفظ راغلی دی که نه فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجو فؤاده حضور پاک دا آیاتونه ځان سره راوړو په واپسې راتلو کې په دې حالت کې چې زړه دګېده نو بوادره دی که فؤاده دی نو د زهري څلور شاګردان دي ګوره یو عقیل کاکاش چا یحیی ابن بکیر او عبدالله ابن یوسف او ابو صالح داغه شاګردان دي او یو هلال ابن رداد شو د زهري برای راست شاګرد شو نو د زهري یو شاګرد هلال ابن رداد او بل شاګرد عقیل او خیل دا دواړه فؤاده وی او یونس او معمر یو دو شاګردان دي د زهري هغې بوادره ویلې نو د زهري څو شاګردان شو څلور یو عقیل کاکا چې د هغه درې شاګردان دي یو په اول د سند کې ذکر شو دوه په متابعه کې ذکر شو عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دیم فؤاده ویلې دی او هلال ابن رداد د عقیل سره عقیل شاګرد د زهري دی د ملګری دی په سبق کې نو هلال ابن رداد هم د زهري نه فؤاده ویلې دی خو دوه نور شاګردان دي د زهري نومې معمر دی او نومې یونس دی هغې بوادره ویلې دی دا د محدثینو کرامو احتیاط دی منطقیین وایي زه چې مفهوم یو دی نو څه بلا پرېوته که فؤاده وي که بوادره وي او محدثین وینا چې لفظ د مصطفی او لفظ د حدیث کې څوک فرق رانولي چې چا څه ویلي د مقه شان به وایي نو منطقیان مفاهیمو ته ګوري او اکثر دا چې نه پوهېږي نو دوی وایي دا روایت بالمعنا شو معنا یې صحیح ده دی وایي نه چې کوم لفظ د مصطفی وي او لفظ د حدیث صحیح وي هغه به نقل کې نو فؤاده دوه راویانو ویلی دی عقیل عقیل او هلال ابن رداد د زهري په شاګردانو او د نور شاګردان دي هغې بوادره ویلی دی بادره غوښې ته وایي د اوږې د پاسه فؤاد خو پرده د زړه بادره که تاسو خیال یاستې د مثال په شکل ویم غوا یا میخه غوا له ته لرګي را خلاص کوي یاره د هغې به دا یو طرف رپي د سړي م رپي خو هغه کمیسه غوستې ښکاري نه د ښځې م رپي ښځه باندې لخته راوچته که یا په جینۍ یو وخت امتیازي ګرځي او داسې ماتېږي دا د کمزوري شي علامه غوام ته ووایه زر به امتیازي وکړي لیدلې م غوام سروري دی که نه ورې ما غوا سروري ده ګډه مې سروري ده خپلې غوا ګورې پردی نه او میخه مې سرولې ده نو غوا له چې لخته را خلاصې کړي امتیازي زر وکړي او دا طرف یې رپي داسې جینۍ م چې ووایې که نه نو هغه امتیازي تیزي او داسې ماتي او دا طرف یې رپي نو بادره مخامخ زړه سره یو غوښه ده اصلي زړه رپي نو دا زړه اثر په بدن کې راځي نو چا تعبیر په بوادره سره کړی دی
چا تعبیر په فؤاده سره کړی او آخري مطلب یو دی، یعنی داسې یاره پیراله چې زړه مبارک یې خوځېده، خو زړه خو محسوس نه دی، زړه خو نه ښکاري. نو د هغې حس په څه نه کې د دې غوښې نه چې هغه په یو جنب ایسر کې زړه ګورې د دې تی سره دوه ګوتو په فاصله کې دا ګستی دی، دې سره په فاصله کې زړه دی او الله وړی د قلب ته، ځکه قلب وایي چې مقلوب دی، همیشه سیس چې وینو لاندې ویښې غټې سرې اوتي لکه د ټیپر د مولې د الو، او زړه چې دی لاندې طرف یې غټ دی، بره طرف یې غټ دی، لاندې یې سکروتی ده، ځکه ځوړند دی داسې، دا طرف یې غټ دی، داسې داسې خوځي. وما سمي القلب الا لانه يتقلب، زړه داسې نه داسې خوځي. که اوس خو دغه راغلی دی کمپیوټرایز نظام دی، شیشو کې به یو مریض زړه ګوري نو تا ته مو خپل زړه ښکاري، هغه به ویني چې حرکت کوي، داسې په زړه کې لاس له حرکت، نو چې دا حرکت تېز شي یا یاره پرې راشي نو دلته غوښه کې اثر، نو چې چا فؤاده ویلې نو زړه خو نه ښکاري، نو زړه په کوم دی معلومېږي، په دې بادره باندې معلومېږي. بادره هغه لحم ته وایي چې د پاسه د زړه وي. نو دو شاگردان د زهیر یرجف فؤاده وایي، او دو شاگردان د زهري هغې بوادره ویلې دی. مطلب یو دی، خو دوی احتیاط کوي چې لفظ د حدیث کې څه فرق را نه شي او هر لفظ خپل دعوی ته منسوب کړي. حدیث کې به اندازې احتیاط ته معانی و مفاهیم ته به نه ګوري، اواده الفاظ څه دي. آخري خبره د دې حدیث مبارک مناسبت د باب سره څه دی او د آیات سره مناسبت یې د بدل الوحی سره خو په ټولو وجوهو کې دی، ځکه اول کې دا معلومه شوه چې ابتدایي وحی څه وه، هغه اقرا دی. اول کې دا معلومه شوه چې ابتدایي مکان څه، هغه حرا. اول کې دا معلومه شوه اول حالت د حضور مبارک په وخت د وحی کې څه، هغه باندې دګېدل لاره، او اول خطاب د وحی چا سره کړی د خدیجة الکبرا سره، او اول شخص خارج د کور نه هغه څوک دی ورقه بن نوفل، اول کیفیت او قصه څه وه هغه دا وه. نو د ټولو اولیت پکې راغی، اولیت په اعتبار د وحی، د مکان، د کیفیاتو، د خلقو، د دننه خلقو، د کور او د بار د خلقو. او بیا اول بعد فترة الوحی سو هغه یا ایها المدثر، نو باب کیف کان بدل الوحی په سند شو. او بیا د آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، هغې سره مناسبت څه دی؟ افهذا الناموس الذي نزل الله على موسی، دا هغه ناموس چې خدای په موسی علیه السلام نازل کړی دی. نو چې موسی علیه السلام ته څنګه وحی شو، تا ته هم دغه شان وحی کېږي. نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، نو د باب سره مناسبت راغی او د آیات سره. نو دا حدیث من کل الوجوه مطابق دی د باب او د آیات سره. وصلی الله علیه بس ته کو مخکې خدیجه بیبي د دې امت مؤمنه خو نه ده، د لوی فطرت سلیمه خاوند نه، به اول ایمان راوړی په حضور پاک، اول کوئی څوک مؤمنان نه. دکتر رحمان دعوه د نبوت کنه ما خو نه دی اورېدلی، دا څوک وایي ټولو امامان دا خو شیعګان وایي، دا خبره غلطې ده ټولې. نوم کې ښودل څنګه دی؟ دا ښه نه دی، عزا د بت نوم دی. افرایتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمة ضیزی. عزا د بت نوم دی، مناف هم د بت نوم دی. دا نمونه کې ښودل بندي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سيد أنا أحركهما لك أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. یو سلور مباحث تقیال اللہ ہے. اول معنی دا حدیث شریف تحقیق دا الفاظ و دا اعراب دا معنی. دیم یو اصطلاحی بحث دے ضمناً. دریم دے آیات مبارک یو اشکال لے. اور سرورم تطبیق دا حدیث شریف دا باب سا مناسبت دا حدیث دا ترجمے سا. سند کے اول خبر سند نمونو بیان پر اسماء الرجال کے راغلے. آخری شخص سعید ابن جبیر دے اور پس ابن عباس. نور راویان و بیان فلان کی وقت کی پیدا دے فلان کی وقت کی وفات. سعید ابن جبیر دیر علماء پنیز افضل دا تابعین دے. ابن عباس خصوصی شاگرد ابن عباس آغا تفسیر معتبر دے چی بواسطہ دا معتبر ثقات و شاگردان ہوئی. لیکن سعید ابن جبیر مجاہد دا چکم مصحف دا ابن عباس دے دا پس صحیح نہ دے. لیکن آدھا مقاتل ابن سلیمان نقل کئی اور آغا صاحب ابن یزید کلبی ذکر کئی. مقاتل ابن سلیمان ضعیف دے اور صاحب ابن یزید کلبی متہم بالکذب دے. مگر اچھی چھاپتے تفسیر مصحف دے ابن عباس دا قابل اعتماد نہ دے. ابن عباس آغا تفاسیر اور اقوال قابل اعتماد دی کہ دا آغا ثقات و شاگردان و نقل کری اور پا بخاری و پا مسلم گری. لیکن دیر تفاصیل کے حوالہ پہ ابن عباس ورکیو خبر ثابت نیڑوں بھی اسمان دا زبرجد دے و فلان کی دا سرو درو دے و فلان کی دا تچائے. نو سعید ابن جبیر دا آخری مبارک شخصیت تے چی حجاج ابن یوسف ظالم شید کرو اور دعا کو رہے خدا زمانہ پسے پا بل چامو مسلط دنا پسے بے بل سکننی وجہ. سید ابن جبیر ابن عباس عبداللہ ابن عباس حضور مبارک دترزویر اور بیان میں ابن الراش کہ وفات کے دن نبی کریم دن تقریباً 2 سال عمر نو لا بالغ شوینو. دی وجہ نخپل احادیث چی دن سید الکائنات توریدلی دی نسو علماوی پینزری سیدہ چوبل حدیث اوریدلی دی. دا پر روض الباسم پہ زبیان سنت ابی القاسم کی لکلی نو ولس حدیث دا براہ راست سید الکائنات توریدلی اور روایت دشپارہ سوسون زیاد مراسیل دا صحابون دا صحابون اوریدلی دا مشرانونا خودی دا غینم وانلی. نو مرسل صحابی حجت تے مرسل دیتا ہوئی چھے آخری ساق ذکر نشی صحابی ذکر نشی. ابن عباس عام روایت دا مشران و صحابون دا پخفلا روایت کم کرنے دا تحبر العرب و ترجمان القرآن دے بیتا تفسیر کسی بیان کم انشاءاللہ.
पताइफ के खत आखिरी उम्र की नजर खत्म से हो। इब्न अब्बास वाई ददी आयात पर तफसीर की गर्दा आयात द तफसीर के हकीकत के हदीस शरीफ हदल ते वाहि पर मुनासबत के रोड़ी लेकिन यो हदीस सोचल रोड़ी ददी आयात पर तफसीर की सूरत क़यामत के ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ददी आयात पर तफसीर की इब्न अब्बास से बोई खान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिज मिन तंजील शिद्दतन सय्यदुल कायनात बर्दाश्त को द नुज़ूल द वही द वजना सख्तेला युआलिजु यतहम्मलु व यतकासा बर्दाश्त को दे द तंजील द वही न शिद्दत ला सख्ती बे बर्दाश्त कोला द वही रातों पर वक्त के नबी करीम बशिद्दत रातों दबागा बर्दाश्त का युआलिजु यतहम्मलु व यतकासा बर्दाश्त का वकान मिम्मा युहर्रिकु शफतैह दकान ज़मीर के दो एहतिमाल है और माँ के दो एहतिमाल है। अवल लकान ज़मीर इलाज तराजी छिपजिमन द युआलिजो के जिक्र दे मुआलजा मस्तर त ज़मीर द मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों राजी की वकाना औदा बर्दाश्त द मिम्मा युहर्रिकु शफतैह बसबब द तहरीक द शफतैन द शुंड मुबारक बेफजोल नमा लामा सबबिशु वकान ज़ालिका मिन सबब तहरीक शफतैह और बर्दाश्त कोल द तकलीफी द वजह द फजूल द शुंड मुबारक नो शुंड मुबारक बेजर जर फजूल है नुकान ज़मीर मुआलजी तराजी बज़मन द युआलिजो के दे और माँ सबबी दे और युहर्रिकु पतावील द मस्तर के उगरदा है वकान हादिहिल मुआलजतु बिसबब तहरीक शफतैह उदा बर्दाश्त द पसबब द फजूल द शुंड मुबारक बेम एहतमाल पकाना किदाश नबी करीम तराजे वकाना वो रसूलुल्लाह नुमा के बेद बे एहतमाल है आवलदा चे माँ मिम्मा मजमुआ माँ पमाना द रुब्बमा सरा वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बमा युहर्रिकु शफतैह देर करत बहुजूर शुंडे फजोले मिम्मा फमाना द रुब्बमा सरश वकान रसूलुल्लाह रुब्बमा युहर्रिकु शफतैह हुजूर मुबारक बदेर करत शुंडे फजोले द्रेमदा चे माँ पमाना द मन सरा वरे मिम्मा फमाना द रुब्बमा सर राजी द दे शाहिद अरबी दावे व इन्ना लमिम्मा नज़रिबुल कब्श ज़रबतन तवासा बिहल अब्ताल सिजीना व इन्ना लमिम्मा नज़रिबुल कब्श ज़रबतन व इन्ना लमिम्मा लरुब्बमा और द्रेम एहतमाल दा चे माँ पमाना द मन वकाना मिम्मन युहर्रिकु शफतैह वो हुजूर मुबारक दावे खल्क़ुना चे तहरीक द शफतैन का माँ पमाना द मन सर राजी लका खुदे वही फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा नुमा दलता पमाना द मन फन्किहू मा ताब मन ताब लेकिन नारी नौ जनाना ज़वील कुल लगे माँ को बगैर ज़वील कुल के इस्तेमाली मुद्दल तमाम माना रमन वकान
ممن يحرك شفتيه. نو د دې جملې درې معنا مې راته وکړې. اوله وكان هذه المعالجة بسبب تحريك شفتيه. لا يوا ديما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يحرك شفتيه. دا دوا دريما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يحرك شفتيه. دي تحریک د شفتینو کې او په وخت تنزیل کې شدت ولی سختی محسوسوله. اول خو وکی خودلو استماع و کلام د جبریل تا، دیم تکرار دا غیبه و چرانئیر نشی، دریم فهم دا مقصود دا غیتا خیال کول چه معنی سرا. نو پا یو سات کی استماع، تکرار، توجه، لفهم دا درې والا په یو ځل جمع کېدل ګرانې، نو سبب د تحریک دا سبب د شدت دغه ام ویدل شو، ام تکرار شو، ام خیال معنا و مقصود تشو. نو درې والا صفات په یو ځل جمع کېدل په سید الکائنات سبب د شدتو. نو خدای ور سره وعده وکړه چې دا یو کار کوه ته دې دونه بېغمه اوسېږه، بس غوږ ده دی د هغې تکرار ستا په ژبه او د هغې د معنا زړه ته ستا راوستل دا زما کار دی، دغه غم مه کوه. ته بس غوږ کښېږده، بیا ستا په ژبه یې راوستل چې هېرېږي به درنه نه، او د هغې فهم او مراد دا زما کار دی. نو درو کارونه چې سړی په یو ځل کوي، نو خدای ورسره وعده وکړه چې دا دوه مه کوه، دا یو کوه، بس غږ ده. دا ګرانوالی په سبب د دې چې سید الکائنات به په یو وخت کې درې عمله کول، یو استماع، یو تکرار، یو توجه للمعنا والمقصود. نو خدای دا یو ورته وی یو کوه دوه مه کوه، صرف وقت دا استماع کوا، تکرار ستا پا جبا یاد ساتل او فهم دا مقصود و دا معنا دا برتسکو مغمی مکوا. وکانا ممن يحرك شبه. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس شاگرد تا سید ابن جبیر تاوی زهر تا شنڈ خوزوم لکا سرنگ چی با حضور مبارک ہوئی داسے کر. نو سید ابن جبیر خپل شاگرد ته وزیر ته شونډې خوځوم لکه ابن عباس یې ما لیدلی، ما ورته شونډې وخوځولې. نو شاگرد ته وزیر ته شونډې خوځوم لکه څرنګه چې ما خپل استاد لیدلی دی. نو تر امام بخاري پورې تحریک د شفتینو د هر راوي عمل راغی. نو دې ته حدیث مسلسل به تحریک الشفتین وایي. دا ترستو خبره کوم. نو دغه وای ابن عباس شونډې خوځول لکه حضور مبارک یې خوځولې وه. وقال سعید صاحب وای اوس ابن عباس څه لیدلی دی؟ ابن عباس ته یا حضور مبارک په خپله شونډې مبارک یې خوځولې وې، ځکه ما وای په ابتدا کې داسې کول، ځکه ده ابتدا نه ده لیدلی ابن عباس خو کشر دی، یې د بل صحابي نه اورېدلی دي، خو د هغې صحابي نوم یې وانغشته. د دې وجې نه ابن عباس داسې نه وایي کما رأیت رسول الله، بلکې دا وایي انا احرکهما کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحرکهما. زه تحریک کومه لکه حضور چې به کو. نو حضور د په خپله لیدلی دی په دغه وخت کې، او که د بل صحابي نه نقل کوي، نو دواړه احتماله دی پکې. داسې نه وایي کما رأیت رسول الله. او سعید ابن جبیر وایي کما رأیت ابن عباس. نا خو په خپل استاد لیدلی دی، او د ابن عباس دی کلام کې دواړه احتمال شته. ممکنه ده چې سید الکائنات ورته د زړې قصې حکایت کړي، او دا ممکنه ده چې د یو بل مشر صحابي نه اورېدلی
چاگه حضور مبارک پا دغه صفت او حال لیدلو په خپل جون کې. وقال سيدنا نحرك ما كما رأيتم ابن عباس رضي الله عنه فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى خدای دا آیات نازل کا لا تحرك به لسانك لتعجل به مقدوا فلسطو دا قرآن جبخ پلا ستلوارو کی پس دکڑ داغی و پایات داغی کی ان علینا جمعه و قرآن زما پسیمه دی جمع کول لقرآن ستا پسینکی و لستل لقرآن ستا پجبه قال قد جمعه لك صدرك یا جمعه لك صدرك صدر کے دو احتمال ہے یا مرفوع جمعه لك صدرك جمع کئی بقرآن ستا سینہ یا جمعه لك فی صدرك جمعه فاعل خیر جمع کئی بیتار رستا خدای ستا پسینہ کے نو صدرک منصوب شو بنزل خافض یعنی جمعه لک فی صدرک خفی نشتا نو منصوب بغی جمعه لک صدرک جمع کئی با خدای پاکتانا را قرآن ستا پسینہ کی نو صدرک چیشنو فعال شو جمعه و اسناد مجازی شو او چه صدرک شنو منصوب بنزل خافض او دا جمع فعال خدای پاک وتقرأه لولبه غنیمه کا وسینه به در لیادی او پجبه به لولی فیضا قرآناه نو چکم وقتی مونگا تا تلولو یعنی زمون ملیکی تا تلولی دایان در کم فعل کی چی دخل اسباب او دا ملیکو خصوصا قال تخده پاک تعبیر پا جمع سرکه انا انزلناه قرآن عربیه قرأناه نستلب حضور مبارک تا پا واسطه دا جبریل کی دا خدای دا غین تعبیر پا جمع کئی فاعل حقیقی خدای پاک تے او دے واسطه نا فیدا قرآناه کم وقت چی من لولو تا تا قرآن وقت ملیکی بلستا ملیکی پا کی شاملی گئی تعبیر تے پا جمع شو دیم نکتہ دائی گوری دا بادشاہ تعبیر دا زان اکثر پا جمع تعظیمہ من بادشاہ بدا کارو کو رازا من فرمان دے من در تدا حکم کو نخرے بادشاہ رے زیدہ قرانا ہو چی من لیتا تللو نخرے تعبیر دزان نا پا جمع سراؤ کا لیکن بادشاہ رے یا پاکی دخل دا ملیکو دے نو تعبیر تی پا جمع سراؤ شو فیدہ قرانا ہو چی من لیلو پتا فتبع قرآن خیال کوا دلستو داغے قال فاستمع له وانصت دا وقت وکیل و خاموش و سیکا دا معنی دا اتباع دا قرآن استماع قصدن و ارادتن متوجہ کی دو توئی وانصت و خاموش و سیکا ذکر خاموشی چنین دے استماع نکی گی جس سڑے خبری کی میں بلچا کلام مسوری ثم ان علینا بیانا نبی داغی وضاحت زمونگا پزیمہ دے داغی معنی بتا تخیو مفہوم مراد و مقصود داغی پا تفسیر کی وی ثم ان علینا ان تقرأہو بے پا منگا دا چی منگ بے دوبارہ لولو پتا دا بیان تفسیر دلتا پا تقرأہو سا مظاہرہ دا طالبان پہ اصطلاح کی او شنی اوار دے ذکر تقرار پا کی رہا مخی خدا وعدہو کا ان علینا جمعه و قرآنا فیدا قرانا فتبع قرآن دا خیوز بشو ثم ان علینا بیانا ان تقرأہو بے بیتلو لے یوزل خلستل لالنو دا بیم دل لستل سمطلب دے یوزر خوی خدای پاک بین زمون پا ذمہ دل استل در کلام ستا پا جمع نبین علینا بیانا بیان خو بظاہر وضاحت دا مراد تا وینا لستوت علماء در بجواب
اول جواب خود شار و شاسه بیچ دا وهم دی دراوینا دان تقرهور بے جملے سراو دلتنو ذکر دا حدیث مبارک بار بار راشی پا کتاب تفسیر و پذیرو کی وانتا ثم ان علینا بیانا ان نبینه ثم ان علینا ان نبینه بیان بے درتو دا تقرهو لفظ دلتنا لدا چرت دراوینا وهم رانے مخی تقرهو نو دلتیم تقرهو دوبارہ ذکر گئے دار شنا دوارا سیدی ان تقرأهو قراءت دا حضور خپلزان سارا دارم معنی دارم بے جملے شو اور زیدم چه تقرأهو را غین قراءت دا حضور پا خلقو دو عده خده اکڑے ستا پا جبا زان سر بے چه عده دا زمان پا زیماره او ستا پا جبا چه خلقو تبه بیانه دا زمان پا زیماره یو قراءت فی نفسه یو قراءت علی الغیر ده نرم بیک ان تقرأه قراءت فی نفسه فی قلبه ان تقرأه دیم شراغلن قراءت علی الناس والمسلمین والمؤمنین ده تقرار آنه فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك پس ده وعده و کرم و احسان الهینا چه خدای ورسره وعده وکړه شونډې مخوځه نو چې جبريل برانه ذاتاه جبريل استمع غوږ به ورته کېښود فإذا انطلق جبريل چې جبريل بلا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه من ده لسته لکه څرنګه چې ورته جبريل لسته بغیر د مخکې د شونډې خوځولو نه په خپله به یې په ژبه یاد خدای ورته صرف غوږ ده نون لستل تکرار یا فهم دا معنا و دا مراد دا برتزکم غم بکاوا دا طالبانو یو کچنی سوال لے ولی ما الفاظ دا حدیث و معنا کی سوال دا دی چی حضور مبارک خوب تحریک تشفتینو کاؤ ذکر مخکتیر شو فکانا یحرک شفتیه ابن عباس آغاو که سید ابن جبیر تا سید ابن جبیرو که خپل شاگرد تا شاگرد شاگرد اخره ورطلوی لا تحرک بهی لسانکا جبا مخوضوا نا عمل دا تحریک تشفتینو منکری خده دا تحریک دا لسان نا نگویا آیات جواب موافق دا واقع و دا حال سرانشو سبب دا نزول دا آیات کو تحریک دا شفتینو اخده ورطدا سنوی لا تحرک شفتیه بیهی بلکہ لا تحرک بیهی لسانکا شفتین جدا شی دا لسان جدا شی پسوان پیشو الحمدللہ الکه څه کش پس کا وکا ته به د نسوارو تخیاله یا چې سړی متوجه سبب تنینو کله شزا یا آیات کله بچی آیات شي کله باټینګ کله لیډری کله پاټه کله اخبار خبره موږ ټول په دې مرض کې مبتلا یو استاد سره ستکړه نه ولا به یو بل تویو کنه وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین اما دا مصیبت تے چیزر کی مدارا علا چی کوٹھا تنانوتے موچارا واپس را پسی بند کرنے لما پدل وارقتی رہتے نو پد یہ تش تصور میں درزار شروع رہم والے سے پکوٹھا کے انگیٹھے ورطا بلد گرم ورلم تپوسلا واقعا گرمی دمرز گرمی نے برداشت زما فضل واقعی ران رہے مر را پسی چاہ بند کرنے لما بارتا واتے جملہ داشتی دلتا مثل درزار شروع کی پتش تصور بے خدای تا توبیق باسم چرا سبالا یا خوب کی داسیوینم چی روانم ور را پس بند شد دا احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ زیارت تلتنی قندار کی اکامولی دلتا دغا آخر خی شریف دے دے و دوی خواجمات تے و شانت دا غزی عرب تے خدا خبر لان دے دے خواهد
پاسم ته نه خانه نو خلق په پاړو ورکوزي نو خلق ورکوشي زه یې نه کوزي ما چې نه پزله نو هغه بګره جنوبي افریقا کې د سرو زرو کانو او 300 میټر لاندې پزمکي نو د دې په لفت په خلق کوزيدل نو قتل به نو خلق کوشو زه یې نه کوزي ما چې نه پزله نو هغه بګره شي بارے راتو خو تو دارا دی پا دوبے کے لفٹ کے ختم دا بیلے دا غسی خرچت بکا سان نا سارو نو وہاں بند کنو پکار دا چه اس لفٹ روان شی اها لطا نظام پدلو الخطی رالا یو لطا نور کی یو گلد دے وار بار سپیوی سے چل لی مائی دا گیٹ خوزینا وی دیل دیکن زان تیران کا گنو دا غو بشی بے با روان شي چې میراخ کنو روان شي یا خدا دا غوړې کار چا راځي او د ټول استاسو د ټول نه زیات ضعیفه نو کش پش کاوه چې درته خبر رایا دي خیر ده نو د کېږي باندې بل توجه بده انور خبر به نه یادې نه برستنه نه تلینه سبل نشدا یو مولا وی واعظ کا نو مخامخ اوریدون کې ناستو نو چې د بواعظ کا هغه بجړل نو په دې خو سړی خوشحالي چې زما د واعظ ته دې سړي ډېره په توجه غوږی سره نو چې واعظ خلاص نو ته आवाज وکړه وی واعظ ته خوند درکوي او وی جړل دی والے وی جړل مې ځکه چې ستاګه چې خو دې نه ما تخپل کې لري آیا زما یو مزیدار چې له ډېر وګړي وا دا غمړ شي وې نو ستاګیا بالکل داغه پچا نو چې تا به خبر کوله مخبر یاړه وراړه نو ما ته باغ چې لیرا دې دلو ځاګه پځ جاړه ما دې نه غوري نو سوال دا دی چې هغه مبارک خو به تحریک د شفتین وکاو او حدیث کې ذکر شو او آیات کې راځي چې په مبارک مخذا لا تحرك به لسانك وام دې کوم دې او داس دې کوم دې اخیری سوال داش جواب درې دا دی چې حقیقت کې جبه خوځي خو د جبه د خوځېدو اثر په شونډوي ته چې میمه دا کې نو شونډې به دې خوځي چې بے ادا کین شونډې بده خوځي حروف شفوي کې په حقیقت کې تحریک د جبه سره تحریک د شفتین راځي نو خدای د خپل علم مطابق کلام راولېږي او راوي د خپل علم مطابق خبره وکړي راوي ابن عباس وغيره خو شونډې مبارک لیدې د نجبه خو څوک نه ویني چې سړی چاته ګوري چې خبره کوي خو شونډې ویني نو دی وایي چې حضور به شونډې خوځوله او خدای خود پورا واقعات او د حقیقت نه خبر دی نو خدای خپل کلام د واقع مطابق راولېږي لا تحرک به لسانک ذکر جبه د تحریک نه خدای خبر دی او د شونډو د تحریک نه دارای خبره ده لیدونکي نو تطبیق پکې راي په حسب ضرورت سره خبره وکړه او خدای د خپل علم مطابق خبره وکړه نو تعارض او تناقض دفع شو خدامه خبره اصطلاحي دي تحديث مسلسل بتحريك الشفتين و مسلسلات کتاب ما سره یو کما حدیث چای کیو کیفیت نقل شوی په تسلسل سره دې ته حدیث مسلسل و یو حدیث چې حضور مبارک خبره کول نو قجوره قره نو صحابي چې راویانو ته بیان کین یو درې قجور راوړې چې دې خرم او تاسو ته بیان کو ما شاګرد چې به بل شاګرد ته روایت بیانونه نو قجور راوړې چې خرم او تاسو ته بیان کوم نو دې ته حدیث مسلسل باکل الماء تمر والماء یو ځای کې حضور مبارک خبره کول نو وی خندل نو صحابي چې تابعی ته بیان کین هغه خندل نو تابعی چې تبع تابعی ته بیان کین هغه خندل
نو دیتا حدیث مسلسل بالضحک وای. حضور مبارک تشهد خو ابن مسعود تا نو داغا لاسه پخپل دوارو لاسونو کیونی و ابن مسعود چی بے شاگرد تا بیان کئی نو داغا لاسه دوارو لاسونو مینس کیونی و نا شاگرد دی چی شاگرد تا بیان کئی نو داغا لاسه دوارو لاسونو مینس کیونی و نو دیتا حدیث مسلسل بے اخذ الیدین وی. کنا مصافحه کنا یو که یو کیفیت نقلی کنا بل کیفیت نو دیتا مسلسلات وی. مسلسل بالضحك، مسلسل بأخذ اليدين، مسلسل بالمصافحة، مسلسل بتحريك الشفتين، مسلسل بأكل الماء والطعام. دا د سره پارا ور سره دا نقل دی. مسلسلاتو کې دا کیفیات ولی نقل کیږي؟ دا خو د اصل کلام او مقصود سره تعلق نه لري. دا دلته خو یو نوع تعلق راغی چې تحریک د شفتین به داسې کوم. خو اشهدو سره مسلسل باخذ اليدين يدين سفيده وکړه یا حدیث مسلسل بالضحك ضحك سفيده وکړه یا حدیث مسلسل باكل الماء والطعام دا ما او قجر سفيده وکړه. دا حدیث شریف سره تعلق نشته، نه په وضاحت د حدیث راځي نه په معنا د حدیث راځي. مې فهمې شو؟ نو علماء وی دا حقیقت کې اشاره تثبت او حفظ د دې حدیث شریف ته. ځکه چې هغه خبره چې هغه د اصل مضمون سره تعلق نه لري او هغه ورسره راوي نقل کی نو دا استحضار د حالت ماضی کوي چې ما ته داسې زور یاد دي چې دا نور خبره مرته سره یاد دي. غیر ضروری خبره چې متعلق د حدیث نه دی هغه راته یاد دي، ما اصل خبره خو به خود یاد دی. نو دا د اطمینان قلبی د راوي لپاره دا کیفیات ورسره نقل شي. یو صحابي د حضور مبارک نه چې ما دا خبره اورېده هغه د ونې د لاندې ولاړو څانګه ته ما خوا کوله، څانګه په مخ راتله. اوس د څانګې ذکر ته ساجت دی او ولاړه دا مقصد دا دی چې د حضور هغه وزن ماته یاده ده چې دغه وخت کې د ونې د لاندې ولاړه او څانګې استعمال ورکوله. نو هغه اصل کلام چې هغه امر او نهي او شریعت دی امرانه څنګه یې شي د ونې او د څانګې نقل کونې شي نو هم اصل کلام باندې خو اثر نشته. خو چې دوی ورسره دا زواید هم ذکر کوي نو دا علامه د کمال حفظ او د تثبت وي. ته یو سړی ته ووایې ستا ورور د عربو نه راغی، ما په ایرپورټ کې ولیده، هغه ورته وایي نه یاره ته وایې ما ولیده لاس کې بریف کیس و، ستا مشر ورور ته مخکې روان و کشر وروسته روان و او لاس کې لخته و شنې جامې اغوستې وې. نو د هغه ښه یقین راشي چې دې زما هغه دغه سړي سره زما هغه بل ورور هم یادوي یا بل ورور مې یادوي، کمیس هم یادوي، لخته هم یادوي، بریف کیس هم یادوي. ناغرور خو به یقیني وي نو هغه د زړه کې چې احتمال د شک شبهې هغه ټول ختم شي. او وایي نه یاره وایي ولې ورور دې ورسره مخکې روان زوی دې وروسته روان لخته یې لاس کې وه شین کمیس یې اغوستی خراخلو ټوپۍ یې پساو ما ولیده. ما کیفیات نقل کې هغه اطمینان پیدا کولی زړه د مخاطب کې چې مطمئن اوسېږه. ابن عباس صاحب حضور به تحریک د شفتین کو داسې به کو ما ته یاد دي. مثلا سعید بن جبیر د ابن عباس نه نقل کوي نو د مسلسلات فایده استحضار د حالت ماضیه او اشاره کمال تثبت او حفظ د حدیث شریف سره. دا دویمه خبره
درېمه هغه چې دا آیات په اعتبار د ربط سره ګران دی. دا د سورۃ قیامت آیات یو کم دیرشم پاره لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول اللسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ مما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره دي پورې د قیامت بیان دی. بے خدای وی مینس کی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. بیا خدای وی د قیامت ذکر شو كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. مخکې د قیامت ذکر رست د قیامت ذکر نیس کې پکې دا راغی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. نو د دې آیات مبارک په ضمن د آیاتونو د قیامت کې مناسبت سره مخکې د قیامت بحث دی، رستو د قیامت او د مرګ بحث دی. نیز کې وی لا تحرک به لسانک مخوض و جبه په لستو د قرآن. نو په میان د آیاتونو د قیامت کې حکم د عدم تحریک د شفتینو په قرآن دا خو بظاهره بے جوړه معلومیږي، بے مناسبته، بے ربطه. سوال پیش سورت قیامت کا تیار ہے. نمانایان په جواب کې حیران دي. فخر الدین رازی په تفسیر کبیر کې یو جواب کوي. قفال مروزی او بخوانی عالم مفسر دی ابل جواب کوي. حافظ ابن کثیر بل جواب ہے، شان ورشاہ سے بل جواب ہے، مولانا شبیر احمد عثمان سے بل جواب ہے. ربط پر سلسلہ کی فخر الدین رازی وی کله وی په ضمن د خبرو کې د مخاطب نه د متکلم څه شی ویني غیر مناسب نو په میانس کې ورته دا کار مکوه. نو شاید چې دا صورت قیامت نازلې ده دغه وخت کې حضور تحریک د شفتینو کو نو خدای پاک ورته په ضمن کې پاغې تنبیه وکړه لا تحرک به لسانک لتعجل به. لکه یو شاګرد غیر مناسب عمل کوي په دوران د سبق کې نو ته د سبق په منځ کې هغه ته دا مکوه کتاب بل سکی شیشه کی مخګوري نسواره چې طالبان ګوره ډېر په سبق په وخت کې نه کې ګوري سر برابرې کله تندې برابرې کله ټوپې برابرې. د سبق په منځ کې ورته استاد وی لکه یې نه ته مو ګوره یا انتوشی کیو ډیر په زوره کې ته ورته هلکه په خولې صادرک دی بلکې د زناوره ټول خلک دی په عذاب ته پټاوه. نو ممکنه ده دا د فخر الدین رازي صاحب توجیه ده په تفسیر کبیر کې چې د آیات د قیامت چې نازلېدل دا دوران کې حضور تحریک د شفتینو کړو نو خدای د هغې مناسب د حال د مصطفی تنبیه وکړه لا تحرک به لسانک لتعجل به
ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه بے خدای اصل مقصود شروع کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. سیاح دا آیتون دا قیامت تبارکو پیمنس که دا دن دا عمل شو نو خدای پاک دا غیر اصلاح دا پانا دا آیتون رو لگل نو بے خدای اصل مقصود تعاودو که بے دا قیامت خبر شروع کر نو دا پیمنس که کل دیو شاگرد نا دا مخاطب نا دا سفیل اداشی نو پیمنس که ورطا تنبیر شی توجیح خودی رخ کلی دا او مناسب دا او واقعاتم دلالت پدې کوي خود دې دلیل نشته په احادیثو کې ځکه دا نقلي خبرې دي نو چرته په یو حدیث مبارک کې دا نه راغلی چې د دې آیات د نزول په وخت کې حضور تحریک د شفتینو کړو نو خدای ورته تنبیهات دا وې د دې ثبوت نشته ثبوت نه دا اگر چې توجیه بسیار خوب است و مناسب واقعات میں باشد وہی معمول ها ورد کارهای استادان میں باشد کہ مخاطب و تلمیذ خود را تنبیه می کند بر یک خطائی لیکن دلیل سخن نیست کہ دری نزول ای آیات درمیانش حضور مبارک تحریک شفتین فرموده بود دلیل نمیدا نو نقلی دلیل مونږ سره نشته کنه توجیه دی راخونه دیم توجیه د قفال مروسی ده اوی آیات مناسب دی د قیامت سره ذکر د به ضمیر قرآن ته نه دی راځي ضمیر راجع د علم د قیامت تا او حال د قیامت تا او خبر د قیامت تا حضور مبارک نه مسا بعض خلق تپوس کو یسلونک عن الساعه ایان مرساها او متى الساعه بار بار به د قیامت تپوس کو نو د حضور د خواهشو چې زه ورته زر خبر او علم د قیامت ورکم چې په فلان کې تاریخ وي د دې ارزو و چې ما ته خدای علم د قیامت راکړي خو خدای علم ورنکړه د قیامت دراتلو بالتعین چې کله برازي نو دا لا تحرك به لا تحرك بعلمه وبإخباره لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه د دې لستل د قیامت د علم او د اخبار او د دې راجمع کول واقعات د قیامت دا زما کار دی دا ستا کار نه دی لا تحرك بعلم الساعة وبإخباره لسانك لتعجل به نو منکر خدای پاک د لستو د قرآن نه نو کړي منکړي د لستو د احوال د قیامت نه او د تعین د علم دا غي چې فلان کی وخت برازي او د تعین د تاریخ دا نه دا ستا کار نه دا زما کار نو د قیامت سره مناسبت راغی نو آیات موږ د قیامت سره تعلق لري او مخکې او رستم قیامت ته او دام قیامت شو نو کلام ټول مربوط شو دا خبر هم څه قدر گزارګي کوي خدا چې د شان نزول نه خلاف او صحیح حدیث نه خلاف ځکه ابن عباس به حضور په تلاوت تحریک د شفتین وکاو نه په علم د قیامت شان حدیث نه خلاف حدیث کی شان ورود اخبار عن القیامت نه ده حدیث کی شان ورود تحریک د شفتین بقراءة القرآن ده من توجیه خو بداس نه کې چې د صریح حدیث نه مخالفه من توجیه د قفال مروزی توجیه بما لا يرضى به قائله ده د سیاح او د صباح او د شان ورود د حدیث نه خلاف ده
دریم توجیه د حافظ ابن کثیر د په تفسیر کې هغه وایي د خدای پاک عجیبه یو شان دی چې چرته کتاب الاعمال ذکر کړي نو کتاب الاحکام ذکر کوي او چې چرته کتاب الاحکام ذکر کړي کتاب الاعمال ذکر کوي سورۃ طه کې مریم کې دې پدې د قیامت ذکر دې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا کتاب الاعمال دی ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل دا کتاب الاحکام شو نو کتاب الاعمال چې د قیامت سره تعلق لري هغه سره کتاب الاحکام ذکر کوي چې د هدایت او شریعت سره تعلق لري ځکه کتاب الاعمال ټول بنا دی په کتاب الاحکام که اعمال د موافقي د کتاب الاحکام سره نو معامله درسته ده او که کتاب الاعمال د مخالفي د کتاب الاحکام نه معامله نادرسته ده کتاب الاعمال مبني باشد به کتاب الاحکام وتابعه میں باشد